زه ټول ملګرو ته ریکوست کوم چې زما د خبرې ته لږ جوش شي. زه چې کومه خبره کوم آی تھنک په ناسو کسانو کې به چا ته هم پته نه وي. ډاکټر صاحب ناست دی کېدای شي دوی ته علم وي خو دوی به په خپلې سترګې پټې کړي. نمبر خو موږ ته دلته د راتلو ټایم چې کوم راکړی شو نو هغه په کم 10 بجې وي. ډاکټر صاحب آی تھنک 12:30 بجې راغلی. ٹھیک شو. هغه نه بعد زموږ ډېرو ملګرو د هاسپټل د سټاف یا د ډاکټر چې کوم دي د هغوی د رویې حوالې سره خبره وکړه. تاسو ته دا معلومه ده چې دا خلکو رویې ولې موږ سره ټیک نه دي معلومې. زیاتر ډاکټر صاحب کوم وګورو په ډي ایچ کیو هاسپټل کې په ډاکټر سټاف کې نرسنګ سټاف کې یا کوم هیلث ټیکنیشن دي هغه کې زیاتر کسان انجکټیبل دي. تاسو چې سروې کړی دا په سروې کې راغلي دي دا نه دي راغلي. زیاتره کسان پکې انجکټیبل دي. چې کله یو انسان انجکټیبل شي دا ډرګ اډیکټ شو. چې کله یو انسان ډرګ اډیکټ شو هغه ستا خبره صحیح طریقې سره نشي اورېدلی. نه هغه ته صحیح جواب درکولی شي نه هغه ستا ټریټمنټ پوره طریقې سره کولی شي. ما ته ډېر مسله راغله. زه ډي ایچ کیو هسپتال لاړم شپې 2 بجې. چې کله ډاکټر ته کېناستم هغه بس زما هېڅ ونه کړی. اسټرولفرام مې ما ته ولیکل. اسټرولفرام څه څیز دی؟ انټي ډپریسن دی. ما ورته ډاکټر صاحب ما ورته وخندل مالیه راته ما ته څه لیکي. ٹھیک شو. نو برای کرم په دې باندې لږ نظر ساتل پکار دي. دا خلکو ته دا ویل پکار دي چې تاسو د خلکو له ژوند سره لوبې مه کوئ. دلته چې کوم انجکټیبل خلک دي کوم دغه سټاف کې چې ایون څوک هم دي اول د هغوی ټریټمنټ پکار دی نو بعد کې به هغه د بل انسان ټریټمنټ وکړي. ډېره مننه.